بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفينا ورحمتنا محمدا عبده ورسوله وسفيه وخليله وحبيبه وصفوته من عباده أجمعين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة مختصرة جامعة قليلة المباني كثيرة المعاني، وهو سورة الإخلاص، حيث قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. زما ډېرو معززو مشرانو، په اسلام باندې مینو، درنو او ډېرو محترمو مسلمانانو ورو، دې مسجد کې تقریبا 3.5 کاله کې د قرآن کریم دا تفسیر اختتام ته ورسېد. او حدیث شریف کې راځي، د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم مجلس کې د قرآن کریم ختم وشي نو هغه مجلس باندې د الله پاک په طرف نه رحمت نازلېږي. الله تعالی دې د رحمت په دغه صادر کې موږ ټول پټ کړي، او په دې مجلس کې دې الله تعالی زموږ په ګناهونو د عفو قلم راکړي. صحیح او ښکلي مجالسو کې ناسته دا د الله نعمت دی، او ښکلي مجالسو ته او د نیکانو مجالسو ته تلل او هغې کې ناسته کول دا د الله پاک په توفیق کې، او دا انسان خوش نصیبه دی چې ښه مجلس ورته میلو شي. شاعر وایي: صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. د نیکانو صحبت به دې نیک کي، که ته ډېر هم بد یې، خو چې ښو خلکو سره کښېنې د هغې د مجلس اثر به په تا باندې کېږي، او د بدانو مجلس به دې بد کي. که ته ډېر نیک یې خو چې ستا ملګري ښه نه بدي، نو ته به د هغې د لاسه غاړه شي او ته به هم بد وګرځې. د یو انسان د عقلمندۍ معلومولو طریقه دا ده چې د ده ملګري وګوره. ته چې وایې چې یاره دا سړی عقلمند دی که بېوقوفه دی که نه، د ده ملګري وګوره. که د ده دوستانه د نیکانو سره یې پوه شه چې دا ډېر غټ عقلمند دی، او که د ده دوستانه تعلق د لوپرانو سره یې، غلطو خلکو سره یې، نو پوه شه چې دا غلط سړی دی، صحیح سړی نه دی. نو د نیکانو صحبت غوره کوئ. که ته ډېر هم بد یې، الله پاک په دې نیکانو په مجلس کې یو پیره هغه ستا باندې رنګ چړاو کړي، او الله تعالی کېدای شي د دې په برکت باندې ستا مغفرت وکړي او ستا د جنت فیصله وفرمایي. بعیده نه. یو آسان او حسي مثال یې دا دی چې ته ګنده اوبه بره په فریزر کې کېږده، دا به وره جوړېږي. دا فریزر دا نه وایي چې یاره دا اوبه ګنده دي، دې نه زه وره نه جوړم. که ګنده اوبه پکې کېږدئ، ما ته ګورئ، ما ته ګورئ، ماشومان دې راضي وي. که ګنده اوبه ته په فریزر کې کېږدئ، په فرج کې کېږدئ، دې نه به وره جوړېږي. او که ښکلې واوره راوالې او په ګرمۍ کې کېږدئ، دا به ویلې کېږي، دا نه پاتې کېږي. نو چې ماحول ته او د ښو خلکو مجلس ته یو بد سړی هم لاړ شي، نو د نه به ښه انسان جوړ شي. او چې ښه انسان د بدو خلکو ځای ته لاړ شي، نو ډېره مشکله باندې به دی په خپل حال پاتې کېږي، خامخا به د هغې د غلط ماحول اثر قبلوي. همدا وجه د حدیث کې راځي، د بخاري شریف حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آخر زمانه کې به یو کس د خپل ایمان بچ کول ډېر ګران شي، او د ده د ایمان بچ کولو طریقه به دا وي
چې د ګډې بيزې ساتلي، نو په کوکه په تیاره کې دی غر ته وځي او بره د غر سر ته لاړ شي، خپلې ګډې بيزې سره او د مونځ وخت چې راشي نو اذان وکړي او اقامت وکړي او الله یاد کړي مونځ وکړي، او چې بیا راځي نو په تېر ماسخوتن راځي او بیا سهار وختي په کوکه باندې وځي، د دې ایمان به بچي. ځکه که چېرې دې د جنگ و جدل د منافقت ماحول ته راځي نو د خپل ایمان به تباه برباد شي. او دا به هغه وخت چې مسلمانان به په خپل منځ کې نښتي په وړه وړه خبره باندې. علما فرمایي چې دا مثال د هغه کس دی چې د ایمان ډېر مضبوط نه وي او دته دا اندازه لګي چې د عوامو کې پاتې کېږم زه به خپل ایمان هم بیلم. وی دا حدیث د داعی دپاره نه دی چې کوم داعی که نه او دعوت ورکوي یا یو عالم محقق ستاسو غوږ دی که نه، نو دی به هغه ماحول نه پرېږدي. ګورئ دې سره د دې نه چې هلته به ماحول کې غلطي وي، ماحول کې به غلط کارونه کېږي، خو دا عالم دا داعی به هم هغه ماحول کې کار کوي د دین د تبلیغ د دعوت الله ته د بلنې، خاص کر د عالم. ځکه عالم د انبیا کرامو علیهم صلوات و تسلیمات وارث دی. چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العلماء ورثة الانبیاء، دا عالمان د انبیا کرامو وارثان دي. وانما الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، او یاد ساتئ پیغمبرانو ځان وروسته په میراث کې پیسې نه دي پرېښې، اشرفې نه دي پرېښې. اشرفې او درهم دینار دا خو ډېر کمزوري شی دی، پیغمبرانو ځان وروسته ډېر اوچت څیز پرېښی دی. وانما ورثوا العلم، دي د ځان وروسته علم پرېښی دی، د علم عظیم دولت. نو چا چې دا علم حاصل کو نو د نبوت یو ډېره غټه ایسه راټینګه کړه. نو د عالم فضیلت په خپل ځای ظاهر باهر دی، خو د عالم ډیوټي هم سخته ده. دی به د عوامو په منځ کې وي، دی به د ماحول نه تښتي نه، دی به د هغوی په منځ کې چې کوم دی کار کوي. ولې دی د نبي وارث دی. سیدنا نوح علیه السلام ته تاسو وګورئ، نه نیم سوه کاله د دعوت او د تبلیغ کار کړی. ستاسو غوږ دی که نه؟ د دعوت او د تبلیغ کار ډېر ګران کار دی چې ته هر چا ته ورټکې، هر چا سره د الله او د الله د دین خبره کې، کله به هغه دې کې درکړي، کله به هغه په تا پسې چغې وایي، بیا به هم ته صبر کې، بیا به هم ته قرباني کې. او دا ته به برداشت کې، یو کال به برداشت کې، 2 کاله به برداشت کې. نوح علیه السلام 9.5 کاله برداشت کړو. د هغې عمر د بعضې روایتو موافق څه د 1000 د پاسه کاله او بعضې روایت موافق 1050 کاله عمر و. نو 9.5 کاله هغې د دین او د دعوت او د تبلیغ کار کړو او دونه اوږده موده کار کړو، خو تنګ شوی نه و. بیا چې الله ورته حکم وکړو چې دا قوم په هدایت نه راځي، لہذا ته کشتی جوړه کړه او دا کوم قوم چې سمیږي نه بس دی به غرقومه زه او تا کشتی ته سره د خپلو متبعین وخېږه، نو د الله په حکم باندې وختو. کو الله حکم نه وی کړی، کو 1000 کاله خو لا 1000 کاله دی، 9.5 کاله کو 10,000 کاله کار کولو، نو بیا به نوح علیه السلام کار کړی. نو د دې وجه نه عزتمندو کم کس چې داعي وي د دعوت کار کوي، دا ډېر اوچت درجې والا دی، د دې به هغه ماحول کې پاتې کېږي، کار به کوي. او دې وخت یاد ساتئ یو سړی دی دا نه وایي چې دا دین د عالم دی لحاظه دی به د دین کار کوي زه به نه کوم. نه، په تاسو کې هر یو کس ذمه دار، تاسو کې هر یو کس کې وګورئ ستاسو 15 فټه جسم ستاسو په لاس کې دی، په دې ستاسو حکومت دی. د حکومت ته ټیک که چې نه ستا نه د لاس صوبه بغاوت کوي، نه د خولې صوبه بغاوت کوي، نه د زړه صوبه بغاوت کوي، نه د دماغو صوبه بغاوت کوي، او نه د لخپو صوبه بغاوت کوي. ستا حکومت به د خپل جسم باندې قایم وي. دې جسم باندې اسلامي حکومت قایم کا. مو خو دا وایو چې یا الله ملک اسلامي حکومت راولي. دی یو سړی په کار چې پاکستان اسلامي کې لږ دې ځان ته هم سوچ وکړه، تا په ځان اسلام نافظ کړی، تا په دې 15 فټه وجود باندې اسلام نافظ کړی. اول په دې نافظ کا چې په 24 غنټو کې الله تعالی ماته څه فرمایي او امام الانبیاء علیه السلام ماته څه وایي چې د هغه په حکمونو باندې زه عمل وکړم. بیا د هغې نه پس انسان د خپل کور دپاره حاکم دی. ستا بیبي ده، ستا بچي دي، دې باندې ته حاکم یې، ته مشر یې، ته وله ګټه کوې، ته وله پیسې راوړې، د ته د دې ذمه دار یې. ستا نه به د دې په باره کې تپوس کېږي. خو د یو قوم مشر دی، د قوم د مشر نه به د هغه قوم په باره کې تپوس کېږي.
دا نه چې صرف مشري حاصل شي د مشرۍ په کرسۍ کښېني، ته به باقاعده د خپلو ملګرو فکر کوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمام انسانیت مشر و، خو غافله ترې نه و. د هر انسان چې هغه ته به رارسېدو یا پیغمبر علیه السلام ورته رسېدلی دی اصلاح یې کړی دی، او داسې په ښکلې طریقې سره اصلاح کړی دی چې انسان ورته حیران شي. ښکلې طریقې سره فرمایي حضرت حبان بن منقذ رضی الله تعالی عنه او بعضې روایتو کې حیان بن منقذ راځي، دې د بحرین نه راغلی، د جواسا نه مدینې منورې ته راغلی د تجارت لپاره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورسره ملاقات وکړو، ورته یې حبان څنګه یې؟ وی ښه یم ځي. وی یاره ستاسو په بحرین کې په پلانکې محله کې هغه بابا شته وی خو جي مړلی، وی دوکان پکې شته وی خو جي بند شوی دی، وی پلانکې کاروباري څنګه دی؟ وی هغه ښه دی. داسې خبرې ورته وکړې چې هغه حبان ته تپوس وکړو، وی جي تاسو چې ته هلته پاتې شوی په بحرین کې؟ وی نه بحرین خو ما نه دی لیدلی، نه مې ستاسو د علاقه جواسا لیدلې ده، د هغې د کلي جواسا نوم. نو تاسو ته دا پته جي څنګه ولګېده؟ تا خو ما ته داسې خبرې وکړې لکه ټول عمر دې زموږ محله کې تېر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حبان ته جواب ورکړو چې الهمني الله واوحاني، ما ته خپل رب د دې وحي کړې ده. هغه فوراً وایي چې ما ته کلمه ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله، کلمې ووایي او مسلمان شو. پیغمبر علیه السلام ورته د مونځ طریقه وښوله، اسلام یې ورته وښو، خو د حضور طریقه دا نه وه چې ځان سره به یې ټول عمر دپاره یو کس کښېنو، وی لاړ شه تبلیغ وکړه، دعوت وچلوه. نو د ده څخه چې هغه د بحرین شهزاده و، حاکم و، او د هغه نوم منذر بن عائز. د حبان بن منقذ ته خط ورکړو، وی لاړ شه، وی هلته ته عبادت کوه، خو حالاتو ته ګوره چې حالات کله موافق وي نو سخر له به دې دا خط ورکړي. حبان بن منقذ لاړو، کور کې به یې مونځ کو، ښکلې به یې اودس وکړو، الله ته به یې ژړل. نو د ده بیبي خو د بحرین د حاکم لور وه، نو هغې چې د خپل خاوند دا منځونه وکتل خپل پلار پسې لاړه. منذر بن عائز د بحرین شهزاده او صدر پسې لاړه، حاکم پسې. وی راشه زوم خو چې د راغلی دی بل ولې څه کوي؟ وی څه کوي؟ وی داسې په ځمکه سر ولګوي او جاړي. د هغه راوغوښته دا خپل زوم، هلکه دا ته څه کوې؟ هغه د اسلام نه نو خبر. نو هغه ورته د حضور پاک علیه الصلاة والسلام ښکلې خصوصیات بیان کړو چې داسې نوراني مخ یې و، داسې هستي وه، داسې ښکلې تعلیمات یې، داسې عجیب انسان او ښکلې اخلاقو والا او ښکلې دین یې د الله د طرف نه راوړی، ما خو قبول کړی دی. او سخر بابا ستا په نوم یې دا خط راکړی دی، دا خط یې غله منذر بن عائز. چې خط وکتو هغې کې د حضور علیه السلام د زړه درد و، هغې کې د حضور علیه السلام هغه ښکلې خبرې وې. هغه وایي زه خو مسلمانېږم. قوم یې راوغوښتو، هلکو دا سړی زما دا زوم د مدینې منورې نه راغلی دی او ډېر ښکلي دین یې راوړی دی او د هغه پیغمبر خط یې راوړی دی، زه خو د هغه په دین کې داخلېږم، ستاسو څه خیال دی؟ ټولو خلکو وایي چې ته داخلېږي نو مونږ هم مسلمانېږو. نو ټول مسلمانان شو، ټول وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. بیا د هغې نه پس د هغې محبت پیدا شو چې د چا په دین مونږ ایمان راوړی دی هغه پیغمبر وینو، عشق پیدا شو. د ایمان په برکت د هغې په زړه کې محبت پیدا شو د حضور پاک علیه السلام. نو هغې را روان شو، یو وفد راغی، تقریبا یو روایت کې 14 کسان راځي او یو روایت کې 40 کسان راځي، وفد عبدالقیس رال. خو چې مدینې منورې ته خواته راورسېدو نو په هغه ټولو ملګرو باندې د پیغمبر علیه السلام هغه لیدل دونه سواره شو چې هغه اوښان موښان یې ده ته پرېښوده، د خپل امیر ته منذر بن عایس ته، ده ته به اشج عبدالقیس هم وایي. د ده په دې سر کې داسې خراپې و، عربۍ کې چې د چا سر مات وي سر کې داغ وي ده ته اشج ویلی شي، د ده په دې سر کې داغ و. نو اشج یې پرېښوده، دا خپل مشر یې پرېښوده او دې منډه کړه. خو الله تعالی د مخکې نه د وحي په ذریعې سره پیغمبر علیه السلام ته وینا کړې وه چې ګورې د بحرین شهزاده را روان او ده سره ښکلي ملګري هم دي، ستا صحابه ورسره روان دي. نو صحابه ورته په لار کې ولاړو چې اوس به دې راورسي، استقبال کې ولاړو. نو چې دې لاړو بس پیغمبر علیه السلام ورته لیچې کولو کړې، هر یو یې خپلې سینې سره لګاو. دا منذر بن عایز اشج عبدالقیس ډېر هوښیار سړی و. دا اول له خپلو ملګرو د اوښان وتړل د مدینې سره په خوا کې، او بیا یو پاکې جامه را واغسته سپینه، خوا کې لښتي هغې کې غسل وکړو، جامې واچولې او راغی. پیغمبر علیه السلام ورپاسېده، مرحبا بالقوم،
غیر خزایا ولا ندام راځي راځي تاسو خو زمونږ نه دا څوک رال داسې ورته خوشحاله حضور پاک علیه السلام اشج عبد القیس ځان سره سینې سره جوخ کو او بیا کېنو صحابه هم ډېر خوشحاله او دیم ډېر خوشحاله چې امام الانبیا مو لیدو نه اشج عبد القیس دی مشر ته ولا پیغمبر علیه السلام داسې نیغ نیغ کتل د دې ډېر د رنګ نه تور و د رنګ نه تور و بظاهره ښکلی نه و اشج عبد القیس منذر بن عیس جوړ په ذهن کې وی چې پیغمبر علیه السلام زه خوښ نه شوم ځکه د رنګ نه تور یم نو ورته وی یا رسول الله ان الرجل ليس بالسوره بل الرجل باصغره اذا الله رسوله زه خو بدرنګ یم په زما قیمت زما په جبه زما په زړه کې دی زړه او جبه مې ښه ده پیغمبر علیه السلام ورته مسکا شو وی د دې وجې تا ته نه ګورم چې ته تورې وی اوس ماله فرښتې رالی او ما ته ستا باره کې یو فضیلت بیان کو چې تا له یو کس را روان دی یو صحابي اشج عبدالقیس ده کې دوه خصوصیات دي چې ډېرو خلکو کې نشته یو د حلم او صبر دی یو د علم او دناعت دی د پوهه ده د کې صبر هم ډېر دی او علم هم پکې ډېر دی نو زه تعجب کوم چې اوس مسلمان شوی اوس زما خواله رالی او فرښتې ستا باره کې خصوصیات بیانوي ما ته نو ډېر زر دې اوچتې درجې حاصلې نو دا حال نو حضور علیه السلام به طریقه دا وه چې به دعوت کار چلو د دین کار به چلو غلی به نه کېناست یو طرف ته په یو ګوټ کې چې چاته به ښه لاره نه خوله نه ښه لاره به یې خوله په طریقه باندې غیرتي هم ډېر غټ او د هغه د غیرت رڼاګانې ګیر چاپېره خورېدې نو اکثر غیرتیان مسلمانان شوي دي په سر کې د عمر صاحب ډېر غټ غیرتي و که نو تاسو ووایئ ابوبکر صاحب غټ غیرتي و نو اکثر غیرتي خلک په سر کې مسلمانان شوي سخاوت هم پکې دی یو موقع باندې یو جنگ کې د کفارو سره جنگ وشو هغې کې د هغې ښځې وینځې شوې او هغه اصل کې عیسایان او په هغه قوم کې یو غټ سخي سړی تېر شوی و حاتم طائي به یې ورته وي تاسو به هم اورېدلی لکه وي دی خو سم حاتم طائي دي په سخاوت کې د عیسایي و مسلمان نو خو زبردست سخاوت د دې سړي بس الله ولا دا خصوصیت ورکړی یو غریب سړی ولا راغی یاره وي یو دوه اشرفۍ مې پکار دي د جیب نو ورکه زه ګورم جیب یې وکته دوه تیلې ولا ورکړي چې په یو تیلې کې سل اشرفۍ وي نو د دوه په ځای ولا څو ورکړئ 200 یې ورکړي 200 اشرفۍ ورکړي چا ورته کمال یې وکړه خو نه 2 اشرفۍ غوښتې وي یاره وي د هغه خپل حیثیت موافق غوښته وکړه ما د خپل حیثیت موافق ورکړه وکړه زما حیثیت د 2 اشرفو نه وه زما حیثیت د 200 اشرفو حاتم طائي دې مړو نو کله چې غزوه وشوه نو په وینځو کې د ده لور راله قیدي صفانه رضی الله تعالی عنها وخت پورې نه مسلمانه نه وه حضرت صفانه صاحب هغه مسلمانه شو راله قیدیانو کې وه پیغمبر علیه السلام صحابو سره به دې قیدیانو ګرځېده نو دا لور د حاتم طائي ډېره بهادوره جینۍ وه نو صحابو ته یې ما لږ اجازه ته راکړې زه د محمد رسول الله مخې ته یو څو خبرې محمد مخې ته پیغمبر علیه السلام ورته آوي اجازت ورکړې ورته پاسېده وی ته ما پېژنې زه څوک یم بچې تا نه پېژنم وي زه د هغه پلار لور یم چې بې جیبه له به جیب ډکو او چا کره به دانې نه وي دانې به ورکولې او غریب بې مالداره وه زه د هغه پلار لور یم ته ما قیدي کړې ورته ته څوک یې د حاتم طائي لور یې وي او زه د حاتم طائي لور یم صحابه کرام اوس د حضور غیرت ته وګورئ حضور صحابو ته وي اله فورا دا پرانځئ دا خو د داسې سړي لور ده چې مونږ له دا لیاقت نه راکړي مونږ له دا خوند نه راکړي چې د داسې سړي لور مونږه قیدي جوړه کړي نو ډېر عزت یې ورکړو ډېر احترام یې ورکړو ډېرې هدیې ورکړې او بیا ورته ووایي چې ته زموږ د طرف نه آزاد یې خو بحرین طرف ته چې کله قافله ځي نو مونږ به د هغې سره کړو تا به رخصت کړو یو قافله راغله نو حضور پاک علیه السلام هغې له ښکلی اس ورکړو هدیې وله ورکړې جامې وله ورکړې وایي ته دنه نر پلار لورې تازه قیدي نه جوړوم نو چې کله الوداعي ملاقات یې کړو د حضور پاک علیه السلام سره نو حضرت صفانه راله ورته وی ای د الله رسوله ای محمد ما خو ته دونه خاص نه ګڼلې ته خو ډېر اوچت انسان یې زه غواړم ستا په دین کې داخله شم ما ته کلمه ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمانه شو او بیا لاړ د دې ورو عدي بن حاتم دا صحابي دی په وخت کې مسلمان نه چې لاړه کور ته ورور ډېر خوشحاله و ته ښځه دې جمدی رالې ورور ته وایي داسې هستي مې لیدلې چې زما د پلار نه 10 ګوتې پاخوا دی
داسې سړی مې ولید چې زما پلار یې وروسته پرېښی دی په سخاوت کې، حاتم طایي هم وروسته پرېښی دی، او وروره فورا لاړ شه د دې سړي مجلس ته. د خور حضرت عدي صاحب رولېږو او په مدینه منوره کې هدي بن حاتم د پیغمبر علیه السلام په لاس مسلمان شو. نو عرض دا کوم چې کوشش دا وکړئ چې د دعوت او د دین کار کوئ، د تبلیغ ګوره د تبلیغ والا سره ښه کوئ، بد مه کوئ، جماعتونه راځي دې سره ښه کوئ. تبلیغ ډېره ښه لاره ده. تاسو ګوره نه اکثر مدرسې چې ډکې دي تبلیغ په برکت ډکې دي. موږ سره په نرشک کې دې وخت کې 1400 طالبان سبق وایي او په یو کلاس کې 1500 طالبان دي شرعیت په کلاس کې. نو مخکې ورځو کې د ما تپوس وکړو، ما یې دا راته وویل چې د تبلیغ په برکت څوک راغلی، نو تقریبا په سلو کې دوه کم سلو کسانو لاس اوچت کړي چې موږ د تبلیغ په برکت، او دا دوه کسان داسې چې د مولیانو د خاندان دي. یاره زمونږ کوم خاندان چې دغه مولیان دي، نو بس مخکې نه پکې علم را روان دي، نو موږ هم علم شروع کړو د 98% د تبلیغ په برکت. نو دعوت او تبلیغ او خو خلکو سره ناست چې نیکانو سره کېنی ته به نیک، او خپل بچي د بدو مجالسو نه بچ کړي، خاص کر د موبایل له فتنې نه بچ کړي، کو نارینه کو زنانه د موبایل له فتنې نه بچ کړي. موبایل خطرناک شی، دا عظیمه فتنه ده په دې زمانه کې. پخوا به خلکو سوال کو یا الله د نفس اماره نه بچ کړي، د شیطان نه، اوس د دریم شیطان نه د بچ کېدو سوال کوي موبایل. موبایل خطرناک شی. کوشش کوئ چې مولانا صاحب ترجمه کوي، نور نیک او ښه عالمان ترجمې کوي، دې سره کېنئ. مستند عالم چې خو مدرسو کې سبق ویلي او مضبوط عالمي، علم ګپ نه دی. ګورئ علم د اوسپنې ګرمي نینې چیچل دي، په خیرات باندې علم نه ملاویږي. ګوره بیا بار سړی مولا وی، علم ډېر ګران کار دی، علم ډېر ګران کار دی، او دا خاص په توفیق د الله کې. که ته وایې چې زه په خپل زور علم کوم، خدای شته که یو ورځ مدرسه کې تېروي. موږ به نرسک کې یو طالب راغلی، نه د ډېرې ترقي یافته مدرسې کراچۍ نه راغلی او ګرمي ډېره وه، چې یوه ورځ یې تېره کړه، هلته خو د پکو مکو انتظام نه و، دونه خاص نه و، نو ماښام بیا تښتېدلی و. نو ما طالبانو نه تپوس وکړو، ما ځکه غلط لاړو، شوق راغلی د کراچۍ نه. الحمدلله موږ سره د کراچۍ وزیرستان هر قسمه طالبان دي. نو ما ته فورا په جواب کې بل طالب وي، هغه وایي چې دلته به د شاه پلار سبق وي، دې ګرمۍ ته موږ چې د ټینګ دي، دلته خو ډېره غټه قرباني غواړي. نو ما سوچ کړو چې واقعي دا علم قرباني غواړي. موږ چې سوات کې طالبانو نو هغه سواتیانو به د شوتل ساک د شوتل ساک ډېر سخت دي، زموږ خلک یې نشي خوړی، تاسو ته پته وي. هغه چې موږ وخوړو، یو سر به په دې مرۍ کې او بل سر به په معده کې کوو، خو بس خوړه به مدرسې نظام داسې و. علم او یو پېره لاړو، نو تقریبا 14 شپې بجلي نه وه، ترانسفارمر خراب، او هره شپه موږ په کتاب باندې د 100 روپو تیل لګول. الله خیر ته ممشي مولانا شیخ څنګه سره ومي. نو علم آسان کار نه دی، ګران کار. نو او دونه دی چې الله عزت دی کې ډېر غټه خیر، دونه غټ عزت چې انتهایی نشته. علامه خیالي صاحب باره کې مې د یو ثقه عالم نه اورېده، علامه خیالي صاحب ډېر لوی عالم په دې ترکو کې تېر شوی دی. وي ده پسې یوه بادشاه د اختر مونځ شاته کوو او وزیر اعظم هم ورپسې مونځ کوو. یو د اختر ورځ نږدې راغله، ده پسې سوال جواب وکړو چې مولانا صاحب تاسو به جمع په عیدګاه کې څه وخت ودروئ چې مونږ درشو. نو ده پکې نخره وکړه. مولانا صاحب علامه خیالي صاحب سوال جواب سلطان ته وکړو چې سلطان ته ووایه چې د اختر مونځ به ورته پړاو کوم، خو زما یو شرط دی. استازي ته یې ووایي، وی جي څه شرط دی؟ وی شرط دا دی چې ما پسې به د ناوې هغه ډولۍ روړی، پخوا به یې پکې د ناوېګانې وړی که نه خاوند کور ته، هغې کې به زه کښېنم، یو سر به د بانس د وزیر په اوږه پروت وي، بل سر به یې د بادشاه په اوږه پروت وي، په دې طریقه به مې عیدګاه ته بوځی، مونځ به ته وکړم، او بیا به مې د هغه طرف نه راولې کوره پورې. دې ته وایي ناز که نه، ناز یې وکړو. استازي چې لاړو، باچا ته یې دا قیصه وکړه، باچا حیران شو، ویم خندل چې مولانا صاحب په عجیبه شرط کېښودو. وزیر ته وایي چې هلکه وزیره، زه د مولانا خیالي پېژنم، دا ډېر عاجزه سړی دی، نو ده که څه شرط لګولي نو دې کې به څه وجه وي، هغه وجه به ناجایزه نه وي. نو زه خو دې شرط ته تیار یم، مولانا صاحب خدمت ته، زه خو د هغه د خور یم. ګوره داسې بادشاهان. وزیر ورته وایي چې زه تیار یم، زه هم تیار یم.
د اختر سار شو ډولۍ راوړه دې پکې کېناسته دې ډېر سپکو د وجود باندې علامه عبدالحی لکنوي صاحب لیکلي دي چې دې دونه نری و چې د دې منځنۍ ګوتې او د دې غټې ګوتې نه مې ګول دایره جوړه کړه دا بل لاس پې پکې ورکړ تر مټه پورې بې لاس پکې ورغی لکه دونه سپک دستې و خو تش علم و ډولۍ کې کېناست داسې هم سپک هغه تکلیف خو دې ته نه وه بس په دې اوبو باندې کېنو او دا خلک ولاړ نیول او یو بل ته وایي وګوره علم ته علم داسې ښه بادشاه نه ځان ته کته کړه یاره زه به د خپل بچي نه عالم جوړم یاره زه به د خپل بچي نه عالم جوړم مونځ یې پړاو کړو بیا ورپسې غټ اختر راغی د غټ اختر کې بیا سوال جواب وکړو جی بیا ډولۍ دوړو که څه بل څه حکم یې ګوره مونږ تیار یا بادشاه ورته وایي وینه بس زما خپې شته زه به درشم چې مونځ یې پړاو کړ د اختر د مونځ د پس سلطان ته وایي باچا سلامت خفه نه شئ ما چې وړوکي اختر کې کم کار کړو نو ګورې زما تکبر مقصود نو الله زه د تکبر نه ساتلم خو په دینی مدرسه کې د طالبانو توجه کمه شوې نو ما دې خلکو ته ښوول دا مې ورته ښودنه کوله چې د علم څونه زور دی نو د دې واقع نه پس اوس په مدرسه کې مخکې 2000 طالبان او اوس 8000 طالبان خلک وایي چې موږ به د خپلو بچو نه عالمان جوړ د دې وجې نه عزتمندو د عالمانو احترام د عزت دی دې له عزت ورکوي او خبرې مه کوئ ورپسې دا تقسیم د ځان نه دی ستاسو دا سیاسي عالم دی ده پسې خبرې خیر دی او دا غیر سیاسي عالم دی ده پسې خبرې مه کوه دا تقسیم ګورې دا قرآن او حدیث کې نشته د تمام عالمانو په باره کې بزرگان فرمایي چې د دې غوښې زهر دي یعنی که غیبت ورپسې کې دا به زهر کېږي نو په کار نه ورپسې او د خپل عاقبت فکر کوئ د الله نه سوال کوئ چې الله خاتمه مې په ایمان کې خاتمه مې په ایمان کې دا ځکه وایم چې عالمان فرمایي چې کم کس عالمانو پسې خبرې کوي اکثر به خاتمه په ایمان نه کېږي او علامه سیوطي رحم الله تسکین صدور کې فرمایي چې یو څو عملونه انسان کوي نو دغه بدعملۍ پکې نو اکثر به د دنیا نه کافر ځي ګورئ لومړنی عمل دا دی چې مونځ قضا کوي چې مونځ قضا کوي اکثر په وخت د مرګ کې کلمه د کفر د خولې نه وځي او دویم عمل دا دی چې مور او پلار سره بد کوي مور ته خپوي پلار ته خپوي دې له تکلیف ورکوي نو دا سړی به اکثر د دنیا نه کافر ځي ګورئ نو مور پلار دا نه چرې هم خفه نه شي دې سره ډېر محبت کوئ خیال یې ساتئ او که د چا مور او پلار مړي د شریعت کې هغې حل شته وي د هغې د دوستانو سره ښه کوئ د هغې زړه ته چې څوک نږدې وو هغې سره ښه کوئ ستا ترور د ماسي ده هغه ستا د مور زړه ته نږدې وو هغې سره ښه کوه دا داسې شو چې ستا خپلې مور سره ښه وکړه ابا نه خوشحاله خبر کړي نو دویم مور پلار سره چې څوک بد کوي وی اکثر د دنیا نه کافر لاړ شي او دریم هغه کس چې هغه شراب نوشي کې شراب څکي او په دې کې آی سمرال دا نور نشي چې کم سړی شراب وغیره څکي دا د تمامو ګناهونو جړله ده جړله شراب ام الخبائث ته د تمامو رذالتونو مور ده وي شراب نو هغه سړی به دنیا نه بدبخته ځي کافر به ځي اکثر او څلورم هغه کس چې هغه د ګاونډیانو سره د متعلقینو سره بد کوي ګاونډیان ته په اور کې ولاړي کلیوال ته په اور کې ولاړي محلې والا ته په اور کې ولاړي د پټي ګاونډي ته په اور کې ولاړي د دکان ګاونډي ته په اور کې ولاړي دا سړی تباہ برباد د دې وجه نه څوک چې د دې څلورو څیزونو خیال ساتي د مونځ خیال ساتي د مور پلار خیال ساتي او د شرابونو او د نشو نه ځان وساتي او د ګاونډیانو خیال وساتي دا سړی به د ایمان د دولت سره د دنیا نه ځي او کوشش کوي عزتمندو چې د بل چا مال لاندې نه کړي د دنیا ډېره مختصره ده تاسو مونږ په دې خپلو سترګو وینو لږ وخت یو څو ساګانې دي یو څو ماښامه یو څو سهاره بیا به د پنځه پټه ځای کې پرېوځي نو بیا به ستا سره ستا عمل قبر ته ځي او هر څه به دنه واپس شي ستا دا ځمکې پردی ستا بلډینګونه پردی ستا بینک بیلنس پردی ستا زامن هم پردي خدای شته کو یو څو کاله پس دې یاد کړي او په سلو کې به دوه کسان داسې چې هغوی به خپل پلار په دعا کې یادوي اکثر زامن یې هېر کړي او نوسي خو یې بیا هېر کړي نیکه چې په ځمکې مزې کوي نو دغه سړي پې خپل جهنم ګټلی یا او مزې پې نوسې کوي نو د بل چا مال چاته لاندې نه کړي د بل چا حق لاندې نه کړي کوشش وکړئ چې حلاله وخورئ حلال رزق ډېر لوی دولت دی عزتمند ابراهیم بلخي رحمه الله دا د بلخ شهزاده و
الله پاک د ذهن ته دا واچو چې زما د ګېډې ته مشتبه رزق ځي، آرام رزق ځي. راووته ځان یې ملنګ کړو، شهزادګي پرېښوده، شاهي ژوند یې پرېښوده. خلکو ته ویل حلال رزق به کوم ځای میلاوي؟ وي شام ته لاړ شه، د پیغمبرانو ځمکه ده. شام ته لاړو نو هلته به حلال رزق څنګه ګټو پته شته؟ هلته به لو کو، دا غنم به ریبل او شهزاده وه، دا چاته پته نه وه. سهار نه ماښام پورې به غنم وریبل، وي دا اوس زما د لاسو ګټه ده حلاله ده. نو په هغې به خوراک وکړو، یا الله شکر دی چې حلال رزق مې ګېډې ته لاړ. یو ورځ ګرمي ډېره زیاته وه بې تحاشه، نو په هغه ورځ باندې ګېډۍ کمې جوړې کړې او ماښام مزدوري پوره ومیلو شو. نو نور ملګري دیرې ته راغونډ شو، دی نه و. نو دې چې وروستو راغی نو ملګرو ورته ویې پیسې راکړه چې د بازار نه روټۍ پرې وړو، تا هم روټۍ نه خورې؟ وږي بهېده ورته نه، نن زما فاقه ده، نن به زه نه خورم. هلکه وایي نیکبخته ته خو وږي یې، ما ته پته چې ټول ورځ دې لو کړی دی. وایي نه بس نن زه نه خورم. چایي به زورونه اچولې وي، پیسې نشته. زه چې راتلم پیسې مې خیراتي کړې، د دې یارې نه چې نن مونږ ګېډۍ کمې جوړې کړې وې او مزدوري پوره راکړې وه، نه هسې نه چې د پیسو کې راته څه فرق راشي او ګېډو ته مې حرام لاړ نه شي. الله اکبر. داسې خلک. مولانا قاسم نانوتوي صاحب لوی عالم و، یو ځای ته تللی، چا ورله دعوت کړو چې خوراک یې وکړو، تپوس یې وکړو د دې سړي پیسه صحیح نه ده. بس چې څنګه راغی په دې خوله کې ګوته ورکړه الټۍ ځان راوسې، هغه ارسې الټۍ چې ګېډې کې مې حرام پاتې نه شي. ګوره خپلې ګېډې داسې صفا ساتلې. نو د دې وجې نه عزتمندو د مال لحاظ سره ډېر احتیاط کوئ. خپلو بچو ګېډو ته صفا مال اچوئ، خپلو ګېډو ته صفا مال اچوئ. زکات ورکولو خیال کوئ. اکثر ملګري داسې بینکونو کې ورسره پیسې زکات نه ورکوي، عشر پې لازمي، عشر نه ورکوي. یا ساتئ زموږ د ځمکې نیرې دي چې 100 بوجۍ وشوي، یو بوجۍ به پکې عشر ورکوي خامخا. او چې بینډۍ مو شوې 100 شکرۍ نه یو شکرۍ به پکې ورکوئ. او دا شکرۍ یو پیره نه کېږي، څو پیرې کېږي. تاسو خیال کړئ نو هره پیره به پکې 100 شکرۍ ورکوئ. ګورئ یا د هغې پیسې به غریب له ورکوئ. شوتل کې هم ګورئ زکات دی. شوتل چې د 100 ګېډۍ وریبلې 100مه ګېډۍ به غریب له ورکړي یا د هغې پیسې به ورکړي. تاسو خو په دې نه بس درس ورکوئ کرئ او تاسو ډېر حلال رزق دی، خو دا به پکې ورکوې نو ستا مزې دي. بیا دنیا دې هم ښکلې، آخرت دې هم ښکلې. ګاونډیان نه خفه نه شي، ګاونډیانو کې ښکلې وخت تېروئ. خیال ساتئ. حدیث کې راځي د مسلمان مثال د یو جسم په شان، چې په غاښ درد شي په ټول جسم درد، چې په سترګه درد شي په ټول جسم درد. او دې سره سره د پوچې خولې نه ځان ساتئ، کنځلې مه کوئ. حضور علیه السلام اخلاق ډېر ښکلي وو. حضور علیه السلام بخاري حدیث کې فرمایي د منافق یو څو نښې دي. یو نښه دا ده اذا خاصم فجر، چې کله دې په جګړه شي کنځلې به شروع کړي. دا د منافق نښه ده. ګورئ د ځان به ساتئ، خوله به صفا ساتئ، کنځلې به نه کوئ انشاءالله، دروغ به نه وایو. د منافق نښه دا ده اذا حدث کذب، چې کله هم خبره کېدې به ډکوسله ولي، دروغ به وایي. د دروغو نه به ځان ساتو، صفا ښکلې خبرې به کوئ. او د یو بل خیال او ادب ساتل. کلمې چې ووایي د ډېر غټ حیثیت دی. دا نه چې پیسې ورسره نشته ته ورته سپک ګورې. قیمت د انسان په پیسو نه دی، قیمت د انسان په کلمه دی. چې کلمې ووایي دی دولتمند شو، دی غریب نه دی، دی مالداره دی. د کلمې په وجه به خیال ساتئ. د مشرانو به عزت کې، احترام مه کوئ، کشرانو باندې شفقت کوه. او ځان د ګناهونو نه، خاص کر نن د فتنې په دې زمانه کې چې کوم سړي د ګناه نه ځان وساته، د زنا نه ځان وساته، د نورو ګناهونو نه. دا ولی دی دې زمانې، دا ولی الله دی دې زمانې. یو واقعه مې کتله، یو نیک انسان و، هغه په دې کیسو کې دا سامان خرڅول. یو جینۍ چې هغه صحیح جینۍ نه وه، نو هغې د خپلې نوکرې په ذریعې خپلې بنګلې ته راوښتو، ورونه یې بند کړو، د بدکارۍ دعوت یې ورکړو. دې د الله نه یارېده، ده ورته زه بدکاري نه شم کولی. ورته وایي نه بدکاري به کې، کنې زه چې هغې کوم شرموم. وایي زه ټیک ته زما د واشروم ته پرېږده لږ اودسمات یې کوم. نو واشروم ته چې پرېښودو د غټ اودسمات یې چې وکړه، هغې راواغېستو په دې مخ پسې ومږه. خو چې راووته نو دې ښځې چې ورته وکتل، لر کوي دا خو ګند دی، هله وباسئ، دا نه پوستلی ونې م راوستی دی. نو ده خو وایي چې بلې طریقې باندې نه خلاصېږم. نو چې بار لړو پنیر کې ولامبل، چې د هغې نه پسې ولامبل، چې کور ته لاړو. کور کې ورته خلک وایي لکه ستا له څونه ښکلې خوشبو دي د مشکو، دا تا کوم عطر استعمال کړي دي؟ وایي ما خو څه عطر نه دي استعمال کړی. د هغه د جسم نوې تمامه زندګي به ښکلې د مشکو په سان خوشبو بیا تله.
الله معترک یو بدمعاش انسان و هغه به یو ډېرې نیکې زنانه ته په لار کې ودرېدو نیکې زنانه به ترې ترس کو یو ورځ یې خپل خاوند ته وایي چې دلته دا بدمعاش ما په لار کې نه پرېږدي ښه او هغه وایي چې زما تا سره مینه ده ویده چې نن راځئ نو مخ به ورته ورواړئ او ورته وایي که ستا ما سره مینه وي د 40 ورځې به تکبیر الله سره لمونځو کې 15 وخت د هغې نه پس به بیا ګورو نو چې په هغه ورځ به ورته ولاړو مخ به ورته راواړو واقعي تا ما سره او ځان دله وژنم دا وایي بازي کنه سر قربانوم ویده چې د 40 ورځې 15 وخته مونځ تکبیر الله سره وکړه دا واده وکړي واده ده په 40 ورځې پس به بیا ګورو چې 40 ورځې پس دا مونځونه وکړو هغه نه لوی ولي الله جوړ شو هغه بزرګ جوړ شو او دې پس راوي ته مې خورې او زه دنه معافي غواړم زما نه ډېره غټه غلطي شوې زه خو د خپل الله نه لرې یم اصل مینه خو مې اوس ومونده چې خپل الله ته نږدې شو عزتمندو الله ته نږدې شه مینه د الله ده مینه د رب ده او الله سره وفا وکړه او بې وفا نه دی ګورې اوهو د الله غیرت او وفا مثالي ده چرې دې په یو میدان کې یوازې نه پرېږدي چې تا پې غیرت وکړه هر ځای کې به ته وړې پړوانې هر ځای کې به اوچت ته لږ د الله او د الله د رسول ته ځان نږدې نو موږ به کوشش کوو چې خپل ځان کې او خپلې کورنۍ کې به د حضور علیه السلام طریقې ژوندۍ کوو که نه د ټولو واده ده که نه کوشش به دا کوو چې قرآن کریم دې ترجمې ته بیا هم کښېنو زه مولانا صاحب ته صد مبارکبادي ورکوم چې دوی په 3 کاله کې د قرآن کریم د قرآن عظیم الشان دا ختم وکړو ما په خیال چې دې نه مخکې موږ راغلي وو که نه نو 3 کاله پس د الله تعالی کلام ختم کړو د دې برکات ته الله تعالی ستاسو په دې جمعات او په دې ټوله محله باندې عموما کړي او د دې په وجه د الله ستاسو په محله کې اتفاق راولي او دام کوشش کوي چې دا صفونه منیږي یو عالم وکړو حضرت مولانا مفتی سید احمد پالنپور رحمت الله علیه دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث هر یو کس راغی چې زموږ محله کې اختلافات ډېر دي بس هر یو کس بل ته برند ګوري داسې ورځي پې سم او ورته دې خو ډېر اسان حل دی امام صاحب راوله ما د امام صاحب راوستي امام صاحب دې چې کله صفونه جوړوي نو صفونه نیغ جوړوه چې په منځ کې بل کس نه راځي یو بل سره جوخ ولاړي یو میاشت کې دننه به اختلافات ختمي چې دی وکړو یو میاشت پس ټوله محله شعر و شکر وه او دا د بخاري حدیث دی حضور علیه السلام فرمایي صفونه نیغ کې او که نه نیغوي نو الله پاک به د مخونو په منځ کې مخالفت راولي اختلافات به راشي نو چې یو میاشت یې صفونه ښکلې جوړ کړو نو محله شعر و شکر شو مینه پکې قایمه شو اختلافاتو نه الله پاک ستاسو د محله بچ کړي الله دې د قرآن درسونه الله په دې قایم وساتي او د دې نارینه او زنانه دې الله پاک نیکان کړي د دې کشران او مشران دې الله پاک نیکان کړي او الله دې پکې عالمان پیدا کړي زه په دې خبرو اکتفا کوم واخر دعوانا الحمد آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين یا الله دا کوم ختم تفسیر چې وشو اختتامی پروګرام وشو یا رب العالمین دا زموږ د ټولو لپاره د مغفرت ذریعہ جوړه کړي یا الله مولانا صاحب ډېر غټ کار وکړو یا الله د دې په اولاد کې دې په ژوند کې علم کې اخلاص کې برکت واچي یا رب العالمین زموږ د دې کلي نور علماء کرام بهترین علما موجود دي الله د دې په درسونو کې برکت واچي طالبان موجود دي په علم کې برکت واچي زموږ د دې وروڼو چې څونه ضرورت دي هغه د قرآن کریم په برکت باندې پوره کړي د خپلو خزانو نه مشکلات ولا حل کړي دشمنۍ طرفګنۍ ختم کړي اتفاق الفت محبت د دې په محله کې قایم وساتي په کورونو کې الفت محبت جمدې کړي یا الله د دې ځوانان دین طرف ته متوجه کړي علم او مدرسو طرف ته متوجه کړي د دې زنانه علم طرف ته متوجه کړي زنانې نیکانې کړي زنانې پاکانې کړي یا الله هغې ته ستر او حیا نصیب کړي د هغې جامه د هر قسمه داغ نه وساتي یا الله د نارینو جامه هم د هر قسمه داغ نه وساتي یا رب العالمین ته رحیم او کریم ذات یې زموږ په ګناهونو عفو قلم راښ کړه یا رب العالمین ته رحیم او کریم ذات زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړي د کوم کور د قبر ته چې روان دا قبر راته روښانه کړي د قبر د سختونو وساتي ژوند هم د حضور علیه السلام په طریقو باندې راولي یا الله کمزوري ګناه رانه کېږي یا الله ګناهونه راته معاف کړي د دین او د اسلام خدمت رانه اخلاص سره تر مرګه پورې واخلئ مولانا صاحب ته بار بار توفیق ورکړي چې قرآن کریم درسونه قایم جاری او ساری وساتي زموږ د کلي چې څونه ادارې دي مدرسې دي یا الله هغې ته ترقي نصیب کړي
د عوامو د هغې سره محبت پیدا کړي. خاتمه زموږ د ټولو په